الرحمن الرحیم فصل فی المفقود مصنف رحم الله سبق نمبر 43 کی تا مفقود مبارک مسائل خی مفقود معنا دا یو سړی دا بیدارا کا شولو گم شدا شو ورک شو پته نه لګی ته چې ته لوړی ژوندای کمړی دوا درې کوله پر وخت پته نه لګیږي د سړی تل شي مفقود غایب سړی پته نه لګیږي ته ژوندای کمړی چې ته لوړی سالات کی پته نه لګی کوم ځای کې اوسي هیڅ نمبر نشته چې ته دراک نه لګیږي دي تل شي مفقود کله د شي ته سړی شکر ور سراو مړه وشولو کور کې اوس بچ شي کو ایدی ولا حساب کی غدو کنه وکي غدو کا دور کې نشته شمرلې شي مصنف سے بندا مسائل د تدیز نه خای چې مفقود سړی خپل مول د پر ژوندای شمرل شي څو پرې د دې مارګ یقیني خبر نه رسیدله اعلان نوی شعور پرې د دې نه چوته میراث نه میلګي دی ول کوم مول د خال نه تقسیمې کور ولا څو تاړم شیاسي ورک شوی رسیدي ول سمون وسره کی تقسیم کو ایدی ول سمون روخل نیمه تو نیمه مو نیمه پلانکی سیدا د شیطه نشي کولای یا خو ژوندای د کنه زکه سدی ول مکمل یقیني خبر نه راغله چور نه لیدل مړی نه د لیدل چې ته بدني کتلوي یا شناختیون چې تلار بر پراتی کاغذی ماغذی او دی بل چو د پاره د مړ شمرل شي کور کې چوغ مړ شول د خو نشته کنه دی ته برکه انسان شي کې داواله ایدی ولا مول بور مودر ودرو چې دردی پرې پاته ولګي سیاري دا سړی مردا یا دوره موندا پتیره سړیونه نو امید شي بیا دی مندي کې اختلاف ته ځنه علماء یې څوره پرې بدی ته صبر کاوي چې دی ولا ملګری ټول مړ شي ایدی عمرې کا سون سی دی عمر ال خپل کا سون هغه زمانہ ختم شي خدا خبره صحیح نه دا ویل دي ته دور انتظار بچو کې حساب بسل کول ژوندای بدی ولا خزبه سل کول یې خوي کسه فکر پوتی امام محمد رحمت الله سی یوسل شل کول دي ته انتظار وکاو امام یوسف سے سنا یوسل پنځه کول انتظار کو زنه سنا ته ویلاس کول وکاو انده فتوا ده خو صحیح خبره ده سدی خبر نه پاتو اوس ختم شي ده ځکه مخکې زمانه کې څه کله د پاکستان آزاد شول په هغه دور کې ځنه خزو ول خوندون ورک شي پټیم کې جنگ مانګا شور کډر کسون قتل شي ورک شي ورډېر مسائل پیدا شي سره د کوم خزو ول خوندون ورکتی کنه د خزو سره انتظار اخیر کې کله پر خوان بریوتیږي نبی علماء راجم شو د هند ولا مولانا تنویر رحمت الله علیه او سره هغه به و مسله ولیکله الحیله الناجزه په نامي په یو کتاب ولیکلو د امام مالک سے مذهب نه فتوا ورکړه فتوا به مذهب الغیر به ورکول شي سړی کوم مسلې کې ضرورت وي ځکه ستویلاس کوله خو خاص انتظار نشي کول نه دي شي ته شو انتظار کولای شي نو څالور کول پرې کدي کومي خزي خوان ورکو بيخي بيدارا کو هیڅ پاتې نه و دا خزه به مخکې بل نکوخ کول شي بل سړي سره خو که خوان در یوت شول روغلو کورته به دا خاني کوخ موت شي د کوم دی نه وکړي دوباره به مغه ته يرسي دا مسله ته ټوله خایدي ځکه المفقود ورک سړی حي فی مالی خپل مول کې د ژوندای شمرل شي حتی لا يرث منه احد دې نه چوک میراث نشي وړل دې میراث به چوک نه خلی و میت فی مال غیره کبل شو له مول کې د مړ شمرل شي حتی لا يرث من احد بل شو نه د میراث نشي خستل ويوقف ماله دې ولا مول بور ودر ول شي وبدر ول شي موقوف شي حتی يصح موته سمارګ ولا اعلان خبر یقیني شي صحیح شي یا او تمزي علیه مدت در موندا پتیرش سرای ونه مایوس شي مکمل واختلف الروايات في تلك المده دي مونده کې اختلاف ده في ظاهر الروايه ظاهر روایت کې راغلي انه اذا لم يبقى احد من اقرانه سکله دي په ملګرو کې یو ملګر نشي پوت لکه څنګه ملګرو وخت تیر شو زمانہ ور باندې وختله پونسو کولو تیر شول سیدا حکم بموت دي مار حکم بوله ګول شي دی ولا پیړه تیر شو پیړې تیر شو ده شیطان وروى الحسن بن زياد عن ابي حنيفه رحمه الله حسن سيد امام حنيفه نه نقل کړي ان تلك المده 120 سنه دا به سلسل کول شمرل شي د کوم ټیم نه من یوم ولید فيه المفقود کوم ټیم نه د پیدا شوی لکه نن پیدا شو 500 کول بعد ورک شنور به صورت زور کوي بیا او یا کول ځکه 500 نه بعد سکل یو روز یو سلسل بشي وقال محمد رحمه الله امام محمد سنه 110 سنين يسلس کال انتظار وته کول شي وقال ابو يوسف رحمه الله 105 سنين يسل 5 کاله وقال بعض علماء سنه 90 سنه طويلاس کاله وعليه الفتوى په دې بن زموږ علماء فتوا لګولې و خدا خبره به چش ولا ورسته پرې دا ولې شولا وقال بعض علماء سنه مال المفقود موقوف الى اجتهاد الامام
د امام اجتهاد ته سپارلی شي چې څومره موده مناسبه وشماري هغومره به انتظار کولی شي وروسته به ورسره تقسیم شي او ښځه به نکاح کولی شي. وموقوف الحکم په حق غیره بل د پاره دی ولا د مال او شی موقوف حتی یوقف نصیبه من مال مورثه ایده ولا حساب موقوف وشمرل شي کما په الحمل لکه څنګه حمل بچی د پاره مو څه حساب دروله کنه څه بچای پیدا شي دی ولا حساب به تقسیم کو کله به بچای مړ پیدا شو ټول بیا واپس ورکوله کجل کوي وا حساب زیاده پاتې شول نار ولا بیا به تقسیم ولا انده شي ته موقوف ته کوم سړی مفقود وي ورکشوه سړی دغه د پاره حساب مو یخي څه کله خبره معلومه شي میراث تقسیم شو دی ولا حساب یخي وا دو بیا دوباره په د نورو تقسیم کو ساسي نشته بس پاتم ده. فاذا مزات المده کله مداتی رشد مرګ له حکم ولګي فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته سکم ورثات دی ولا مارک په ټیم کې موجودي بس مغو تعبیر کړل شي. ومو کان موقوفا لاجله سکم مول دی د لپاره موقوف يرد الى وارث مورثه الذي وقف ماله اغه وارث ته واپس کړل شي د مورث ولا سکم دی مال موقوف کړو. د ذکر دا مسله د لکه څنګه مو په حمل کې دوی مسالې جوړولې وام به نر ولا جوړوله یوام به خزي ولا جوړوله انده شته د دغه مفقود سړي به دوی مسالې جوړای یوا په دې تقدیر باندې جوړای صدا ژوندای د ژوندای به پارس کې بل په دې تقدیر باندې جوړای سم مړه بشمور کې. والاصل فی تصحیح مسائل المفقود د مفقود سړي په مسایلو کې چې کله تصحیح کول غوړي هغه د لپاره قاعده ده ان تصحح المسأله على تقدير حياته یوی مسالې کې به تصحیح وکي په دې اعتبار سره چې دوه ژوندای ورکی جوړ کې ثم تصحح على تقدير وفاته په د بل مسالې کې به د سیو کې دا ورکی وفات وشماري به دوړو مسالو کې چې به کوي و بالتا وافق کې به ضرر ورکي یا ټول ته په ټول کې به ضرر ورکي. وباقي العمل ما ذكرنا في الحمل بقایا هغه اعمال دستور په کې وچلای کوم د حمل ولا مسالې کې ذکر کوم هغه شی ته دی کې بقاعده چلو کیږي.